سیدنا ابی هریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نا روایت دے چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ارشاد فرمایي درې کسان یعنی درې سړي دي چې هغوی دعا الله تعالی نه رد کوي. لومبی روزهدار چې کوم وخت کې هغه روژه ماتوي. دویم انصاف کولو والا حاکم وقت. دریم مظلوم دعا الله تعالی نه رد کوي. دا مخکې حدیث دی چې سیدنا ابی هریرہ رضی الله تعالی عنہ نا روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ارشاد مبارک دی درې دعاګانې دي چې د هغې په قبولیت کې څه شک نشته. لومبی د پلار دعا، دویمه د مسافر دعا او دریمه د مظلوم دعا. الله تعالی دې موږ د قرآن او د احادیث په لار روان کړي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.